هر یو سړي سره د خپل کمی احساس پیدا شي دلته چې موږ دلته راغلي یو په دې ځای کې ناست یو زموږ ستاسې بلا خامیانې دي ډېرې کمزورۍ دي موږ د کمزورو نه ډک یو زما عزتمندو که ملا دی او که امي دی او که عام دی او که ملک دی او که نواب دی زموږ ستاسې ډېرې کمی دي زما عزتمند د دې کمی اصلاح چې ده دا د دې جنازې نه وشي چې لکه ما کې کم کمی دی که د چا حق وي د هغې دپاره سوچ وشي چې پردی حق دلته کله کله موږ ته خلک راشي لکه اعلان وکړي چې چا پې حق وي نو بعضې حقوق خو داسې دي چې هغه خو د ادا کولو وي بعضې د ادا کولو نه وي د هغه نه ادا کولو خو موږ داسې معافي وکړو کوم د ادا کولو وي نو د هغې نه غوښتل وکړي خو ځینې حقوق د وارثانو ته معلوم دي په موږ باندې هسې بد نه قوی چې لکه زما دی سړي دا نقصان کلی دی پردۍ ځمکه یې نیولې ده اوس هغه سړی مقصد دا چې تا خو کیس چلولی دی د هغه نه دې ګټلې ده خو په ناجایزه دې ګټلی دی رشوت دې ورکلی دی غلطه فیصله شوې ده جایګه راغلې ده جایګه خو دا سعادت نیمایي چا پې دعوه وکړله دوه کسان دي نو هغه صلح کوي نو چې صلح کوي نو څه به وکړي یو هم نه قلاویږي چې چا وي نو هغې نه نیم کې لکه دا نیم ستا شه او نیم د ده شه نو چې د هغه چا نه وي نو خو خوشحاله شه پردی شی ورته میلاو شه او د چا چې وي نو هغه خو مجبوره دی لیکل ورته وکړي چې زه د ده دې شي نو څه وکړي اوس چې جګړه ختمه شي مړی پکې ونه شي نو دا حقوق چا لاره نیولي چا سړک نیولی چا مقصد دا چې پردی حق ادرې نه ځای نیولی د قبرستان موږ تاسې وای بابا ما مبخي الله ما مبخي او په نسته کې مې نیاز هغه مبخي نو موږ تاسې په عام قبرستانونه چې دي په هغې کې د وقفي د ټول قوم دپاره دې کې د هر چا حق نو یو مړی پکې ښخ کړو نو بیا دیوال تاب کړو د شپږ پنځه د لسو قبرونو ځای نور ونیسو پردی دا خو ستا نه دی که نه دا مړی دی ښخ که او دلته به بیا بل مړی ښخېږي بیا به بل ښخېږي نو ته به لا مړ کېږي یا به نه مړ کېږي او تا پردی ځای ونیو نو په دې عامو قبرستانونو کې هم مونږ قبضې لګولي هغه دیوال نه ورانو چې هغه دا دیوال وران که د جومات نه مې ځای نیولی د لارې نه مې نیولی دی د چا سره مې جګړه کړې ده پردی ځای مې نیولی دی د خو حق مې نه دی ورکړی دا خو موږ دلته کولی شو او دا خو د وارثانو ته معلوم وي چې زما د مشر چې دی دا کار کړی دی د دې سړي سره بدناقه جګړه کړې ده دې سړي نه بدناقه ځمکه نیولې جایداد یې نیولی دی دا ګامونه یې کړي په ګامونو کې غلطي کړې ده پردی حق یې موږ له راوړی دی نو چې کوم یې راوړی او څومره موده موږ خوړلی دی خو دې نه مخکې خو موږ خیال وکړو که نو الله دې زموږ سره دا احساس پیدا کړي مانځه کمی د هغې کمی باندې سوچ وکړو که د جمع کمی په هغې سوچ وکړو جومات ته لاړ شو جومات کې هم زموږ توجه نه هلته هم خبرې کوو نو الله دې موږ باندې رحم وکړي او دا کوکۍ له الله دې د مغفرت نصیب کړي پسماندګانو ته الله سوی جمیل نصیب کړي حضرت شیخ الحدیث مولانا نصیر احمد صاحب غلی دی ناست دی هغې ته درخواست دی چې هغې راشي څه خبرې به وکړي انشاءالله تعالی د هغې خبرې ډېرې جامع خبرې ډېرې د پوهې خبرې خو که موږ ورته په توجه باندې کینو فایده ترې واخلو او که توجه نه کوو کینو نه نو بیا خو نقصان دی نو د دې نقصان نه موږ تاسې بچ شو آخر دعوانا الحمدلله ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایماندارو د الله نه ویریږئ په حق یری د الله سره او ممړه کېږئ تاسو مګر په داسې حال کې تاسو مسلمانان یې عزتمندو یو جنازې ته حاضر شوي یو مشر وفات شوی دی او د جنازه بار بار د علماء کرام وایي چې دا د نصیحت لپاره د ټول نه لوی شی دی او غالبا چې پخوانه به یا به د هغه چا دپاره وي د هغوی په زړه کې او د هغوی په سوچ او فکر کې دا وي سبا له به زما سره حساب کېږي او زه به مړ کېږم انسان دا ډېر کمزوره دی دا کمزوره انسان که په دنیا کې عزتمند دی او په آخرت کې عزتمند دی نو دا په ایمان او تقوا باندې دی که د دې انسان نه د ایمان او دا تقوا وایستلی شي
نو دا انسان ته بیا قرآن کله خنزیر وایي، کله ورته سپی وایي، کله ورته نجس وایي. د دې وجې نبی علیہ السلام فرمایي او قرآن کې بار بار راځي چې عزتمند څوک دي؟ پرهیزګاران. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا څه ته وایي؟ تقوا عربی زبان کې ځان ساتلو ته وایي، حفاظت ته وایي، کمو خبرو ته وایي. د تقوا درې مرتبې دي: د شرک او د کفر نه او د اعتقادي منافقت نه ځان ساتل، د کبایرو نه ځان ساتل، او بیا د صغایرو باندې دوام نه کول. دا د تقوا درې مرتبې دي. په دې وجه باندې عزتمند څوک دی؟ متقي دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اوس که ایمان نه او تقوا نه او نیک عمل نه وي نو دا انسان ناکام انسان دی. د مسلمانۍ دعوه خو ډېره اسانه ده، خو مسلمانی سر ته رسول دا ډېر ګران کار دی. د ایمان دعوه ډېره اسانه ده، خو ایمان سر ته رسول دا ډېر ګران کار دی. د دې وجه یو جمله زه بار بار وایم او کېدای شي تاسو یاده کړې وي. اخوند درویزه بابا خپل کتاب تذکرة الابرار والاشرار کې نقل کوي چې پیر شدن کاری آسان است. پیر جوړېدل ډېر آسان کار دی، خو مسلمان شدن کاری ګران است. مسلمان جوړېدل ډېر ګران کار دی. مسلمانی نوم دی د چا؟ د جایز او د ناجایز، د کولو د نه کولو نوم دی. نن خپل مسلمانی قتل پکار دی، د گاونډي سره سم مسلمانی ده، د خپل کور کې څنګه مسلمانی ده، بهر د خلقو سره څنګه مسلمانی ده. لکه څرنګه زموږ استاد محترم فرمایل چې دا حقوق د دنیا په خلقو باندې بار دي، لیکن د حقوق د ادا کولو کوشش نشته. یو څو کاله مخکې چا ویلو یار استسقا پکار ده، نو مال استسقا دپاره پرېښودل پکار دي. موږ غواړو پرېږدو نه، توبه نه وباسو، ګناهونه نه پرېږدو، حقیقي استغفار نه کوو، ورد استغفار کوو، وظیفه کوو، لیکن حقیقي استغفار نه کوو. حقیقي استغفار دی ته ویل کېږي ته په خپل کار باندې چې کومه ګناه دي کړي د هغه پرېږدې، ستومانه شي، خپېمانه شي، عزم وکړې، بیا استغفر الله وایي. امام حسن بصري رحم الله فرمایي، امام قرطبي نقل کوي چې حقیقي استغفار پکار دی. د دې وجه هغه فرمایي وایي زموږ استغفار بل استغفار ته محتاج دی. زموږ د استغفار بل استغفار ته محتاج دی، ځکه چې موږ استغفار کوو، خو لیکن استغفار استغفر الله په ژبه باندې په زبان باندې وایي به برکت پهیي، هغه خبرې به ورسره وي، لیکن ګناه خو دې پرې نه ښودله. د دې وجې نه مسلمان جوړېدل پکار دي، مسلمان ښه انسان جوړېدل پکار دي. دا معاشره دا د ښه انسانانو دپاره پیدا ده. الله تعالی فرمایي ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ښه مسلمان څه ته وایي؟ دې ته وایي چې خیرخوا وي. جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنہ هغه د نبی علیہ السلام صحابي دی، د رسول الله سره تقریبا 83 یا 84 ورځې تیرې کړې دي. د اسلام هم دغه ورځې دي. په 83-84 ورځو کې 100 حدیث دي نقل دي. او آخري خبره کوم، هغه یو ځل خپل غلام ته او نوکر ته وویل مال یو اس والی. امام طبراني الکبیر کې نقل کوي. نو چې اس ولا واغستو نو ورته وویله چې ردی اس 300 درهم قیمت دی. هغه چې کله اس ته وکتل نو هغه وفرمایل چې یاره که زما اس وین ما په 300 روپۍ نه خرڅوه، خو دا سړی په خرڅولو نه پوهېږي. د 300 درهمو په ځای ولا 800 درهمه دا ورکړه. نو هغه ورته وویله نوکر چې یاره جي ما په 300 درهمه باندې ورسره خبره کړې وه او تاسو ولا 800 درهم 800 درهمه ورکړه. نو جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی علیہ السلام سره بیعت کړی دی، بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی النصح لكل مسلم، چې زه به د هر مسلمان خیر خوایم. مسلمان به مفسد نه وي، مشرک نه وي،
اعتقادي منافق او عملی منافق به نه وي، قول او فعل به برابري. دا صادق چاته وایي چې قول او فعل برابري، زړه هم ټیکي او بهر اندرون هم ټیکي. الله تعالی دې زموږ زړه هم برابر کړي، زموږ ظاهري باطینی اعمال برابر کړي. الله دې کوکۍ لا وبخي ومالین برابر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نمنګ جنازې ته راجمع شیو، د صلات الجنازه وي. د مانځه دپاره اذان او اقامتي. د اذان او اقامت د پیدایش په موقع باندې وشي، په یو غوږ کې اذان او په بل غوږ کې اقامت. او د انسان نه تنبیه چې د جنازې انتظار د کوه، د مانځه انتظار د کوه. موږ ټول ته الحمدلله د مسلمانانو په کور کې پیدا یو. موږ ته اذان او اقامت شوی دی، او د خیر انسان به دایي چېرې ما ته خو اذان اقامت شوی دی، لیکن مونږ به په ما کله کېږي. نو پیغمبر اسلام فرمایي په دې درمیان کې ځکه چې اذان اقامت خو شوی دی، د مانځه انتظار دی. القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. خو خیر پکې بیا هغه وي چېرې اذان اقامت ما ته شوی دی، مونځ به راباندې کېږي. خو زه د ځان حساب کتاب وکړم، داسې نه چې ناګهانه ماله مر راشي. او ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. په یوه چغه به سول پروتي، یا د سر رګ شلېدلی، یا اټیک شوی، یا اکسیډنټ شوی. او ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. بیا په یو اواز باندې حاضرېدل دي، څه پولیس او نوکر لېږل نه دي. او بیا الله وفرمایي اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. تو ګوره دا غرونه، اسمانونه، دریابونه دا زما خلاف نه کوي، لیکن د کمزور اوبو نه پیدا کړی دی. د خپل حقیقت ته وګوري چې دا ما د څه نه پیدا کړی دی، او دا ما څنګه مخ ته ځمکې ته راورسه. دی مغرور رواني زما خلاف کوي. د دنیا د چک پوسټ نه یېرېږي، یاره په دې باندې ورځو چک پوسټ دی، او چې په دې باندې ورځو دا تحقیق د پاسپورټ دی، او دا د اقامې دی. خو ته اخر په کم طرف ځې؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. د سورة یاسین اکثر موږ وایو، د دې حاصل یې ته وویو. زه پاک یم، دا تا چې کوم خیال کړی دی داسې نه یم. ته به ځې خو اخر به زما مخې ته راځي. بيده ملکوت باچي زما ده. زه به درنه تپوس کومه. تپوسونه کې یو تپوس دا دی ورونو، وما یدریک، تا ځان څنګه پوه کوو؟ څنګه چې د دنیا ډیګري چا نه کړي، هغه ته نوکري نشي میلاویدی. خامخا د هغوی نه معلومات کېږي ستا ډیګري څه ده. نو وروره د دې خو جواب دا دی چې قرأت کتاب الله وآمنت به وصدقته. پاکستان په قانون باندې موږ چالان کېږو، موږ ته اتکاړی غورځول کېږي. هلته زموږ حساب کتاب چې دی په بدله ژبه کېږي، په انګریزۍ. نو چې د الله خرو او د الله سکو، د الله د اسمان لاندې اوسېږو، او موږ دا نه وایو چې موږ نه به هم چېرته تپوس کېږي. نو وروره په دې به خلاص نه شو چې ها لا ادري، څه خبر یم، زه خو نه پوهېدلم. زه خو د غرونو شپنکی وم، زه خو ملازم وم، زه خو نوکر وم، دوکاندار وم. ها لا دې نه پرېږدي. وایي زما دې خوړله، زما دې څښله، زما په اسمان لاندې اوسېدې، زما په ځمکه اوسېدې. ستا دا شا زما په قدرتونو چې دلیده ده. ما کتاب را لېږلی و، او ته نن خیر رالې زما مخکې وې ها لا ادري، نه پوهېږم. خپل بچي په دین پوه کوي. یو دویم عرض تاسو ته کومه، یهودي سازش ډېر سوا دی. یهودو د فرعون سره زندګي شوې وه،
ډېر ظلم ورسره فرعون کړی و. او واقع مختصر کومه چې د زنانو تاریخ شبه کوله چې د زنانه په ګېډه ماشوم شته کو نه ځانو خال نه وای معلومات چې به وکړه چې او د دې په ګېډه خو ماشوم شته تاریخ به تې لیکه او ویل به چې کله ماشوم کېده نو مقامي ثانې له به ته اطلاع ورکې چې پولیس د شړې په لاس راشي کواله کې چې علای لیکي مجبوري به د هغوی هغه خلک د موسی علیه نبی اسلام معجزه او وحي په دریاب پورې وتل او هغه هر څه ولیدل لیکن سامري په لوبه باندې خلک کافر کړل. زما دا خبر اورئ تاسو سامري خلک په څه کافر کړل؟ په لوبو. یو پیغمبر پکې موجود دی هارون نبی اسلام او د بل پیغمبر هغه معجزې لیدلې دي او هغه کوی تور ته د الله ملاقات ته تللی دی او د یو سخی جوړ که فلمي چې دغه صرف اواز و او خلکو ته وی اله دا دی د موسی نه خطا شوی دی. هغه هر څه څه لیدلو څه بچي نه بلکې لوی هم په لوبو ګمراه کړه. موږ نن نسل په لوبو ګمراه شو ښې واورئ ګمراه شو موږ ویل هلکان دې لوبې به کوي که نه کرکټ کوي څه چلو شو مازدیګر مونځ لاړ شي ماخوستن کې به ویشیا ټي وي ته ناست دي سهار جمع هغه خو موږ ته ډېر شاز خبره کوي دا مکمله ابتدایي د سامري نه شوې ده انتهایی په دجال ده په دې مین کې په موږ چلیږي موږ ترې داسې غافل یو لکه بني اسرائیل چې هغه غافل و هغه ټولې معجزې لیدلي د خپل بچي د دې لاس کې دارنګې نه موبایل په دې پابندي ولګوئ دې دین ته متوجه کوي داسې واقعګانې چې زه تاسو نه شم زما مخې راځي د هلکان داسې واقعګانې مخې ته راغلې چې د هغې ذکر زه نه شم کولی د دې وجې نه ستاسو په خدمت کې دا عرض دی چې د بچو غمجن شئ فکرمند شئ داسې دور به راشي لکه په افغانستان چې تیر شو د وروس په وخت کې موږ بیا هغه شانتې وضع نشو برداشت کولی بې حیا خبره ده د مجبورۍ نه کومه یو کس خپل دوست راوسته خپلې زنانه ته وایي دې ته به ته ګډېږې بېګاله به ستا شپه د دې صحیح او زما شپه به د ده د ښځې صحیح هغه ایماندار او ایزار به وخورمه لیکن پردي سړي سره به شپه ونه کړمه هغه ته به ګډه نه شمه دا ولې دا یو خاصه فیضاره روانه ده په دې ملک د بې حیۍ د بې شرمۍ دا خپل بچي کنټرول کوي په خپل هم په دې کورونو کې پابندي ولګوئ یو میشن دی حقه د سامري میشن دی چې په دې ملک کفر عام شي الله دې د دې عجز مغفرت نصیب کړي دلته علما حاضر دی ډېر وخت زیات نه اخلمه خدا مې یو وصیت وکړو چې الله جل شانه دې ټول مسلمانانو بخي الله دې امن راولي او الله دې منګي ټول مشکلات ختم کړي الله دې من خاتمه په ایمان کا ټیم به پوری سب برابر وایي سپونه برابر وایي پنځه فرق کې ته راشه خبرې یو خبره راستوم خو پیدا بچو ورځ غوښتې وم او ما دې دا خبره وکړه دا ګورئ موږ ټول کمزور یو زمارونه انسان خلقت چې الله کړی دی انسان یې پیدا کړی دی نو صفت یې دا ذکر کړی خو لیکل انسان ضعیفه انسان کمزوری دی زموږ د حقوقو حقوق تلفي کېږي د الله رب العالمین حقوق هم ضایع کېږي او د بندګانو حقوق هم ضایع کېږي کوم حقوق د الله ضایع شوي نو هغه خو د انسان او د الله رب العالمین معامله خو هغه حقوق چې د هغې تعلق د انسانانو سره وي نو د هغه په دوه قسمه دي بعضې هغه حقوق چې انسان د هغې مطالبه کولی شي لکه چا له قرض ورکړی په چا باندې د چا په ذمه روپۍ یا یو بل څیز دی نو انسان د هغې مطالبه کولی شي نو په کار دا دی چې که انسان یې معاف کولی شي ډېر حقه که نه شي نو کم سے کم بیا د هغې مطالبه وکړو او بعضې هغه حق چې انسان د هغې مطالبه نه شي کولی لکه مثلا چا ته تیزه خبره شوه چا سره څه زبردستي شوه یا چا ته یو بله خبره شوي نو هغه خو چې دی نو ورته مخکې معاف کړو او وارثان یې دا وایي چې د چا څومره حقوق دي نو هغې زموږ مطالبه کولی شي خو هله چې یو هڅې د هغې کول یا چې د هغو نه ځان وساتو او که څومره حقوق دي نو هغه وارثانو یې موږ سره د مطالبه وشي موږ به انشاءالله د هغې ادایګي وکړو او کومه چې انسان نشي ادا کولی نو د هغې ورته مخکې معافي وکړو جنازې د ممسکونو اهتمام وکړو انشاءالله جنازه به زموږ شیخ صاحب کوي او بیا به د هغې نه وروسته
سپونه سیده کوي، سپونه برابر کوي. مین کې کسان مقرر شوي په سپیکر کې خط راشي چې بیا تکبیر وایي. کومه خبره چې تاسو ته په هغه کې وشوله چې معافي وکړئ، معاملات دي خامخا ژوند یې تېر شوی دی، معافي وکړئ، الله په معافۍ ډېر راضي کېږي. په د ده په ذمه باندې چا قدرونه یې زامن یې اهل دي، عقلمند دي، هغوی ته به خبره وکړي. اوس موږ څلور تکبیره جنازه کوو. په دې څلور تکبیره جنازه کې په اول تکبیر کې د الله حمد او ثنا ده، په دویم تکبیر کې په پیغمبر اسلام باندې درود ویل دي، په درېیم تکبیر باندې بیا دعاګانې کول دي. اوږدې اوږدې دعاګانې پکار دي، خو چونکې په دې جنازو کې بوډاګانې، سپین ږیري، علیزانان وي، نو په ډېر اوږدې وکړو نو هغوی ته تکلیف یې منډو خملای دل دي. څلورم تکبیر نه وروسته بیا سلام دي او بیا راکړل دي. نو تاسو نیت کوئ جنازې کې پوره دی. 2 میټر شي، دا 2 میټر شری کور ته وګورئ، سپونه برابر کړئ، سپونه برابر کړئ. ټیم پوره شو، بیا چاته انتظار نه کوو. دا ټیم داسې متعین کول هم نه وي پکار، خو زموږ د مخ رواج دی، صحیح طریقه خو دا ده چې کله بس جنازه تیاره شوه، جنازه وشي او دا خدمت سرته ورسولی شي، بیا مې اعلان شوي نو د هغه پاسني پکار دی د اعلان ډولونه. سپونه برابر شوي دي دوسته، سپونه برابر دي. اوږې پټکې برابر کړئ، سپونه برابر دي، اوږه او پټکې برابر کړئ. علما ډېر دي، خو د ده وصیت ماته وه په جنازه وکړم، د دې وجې نه جنازه به زه وکړم. اطلاع په ډېر علما دي، د ده د بیا مطابق جنازه وکړم. نیت په خولې باندې وینا نشته وي، نیت د زړه شی دی، په زړه کې قصد کوئ، بغیر د نیت نه عمل نه وي. انما الاعمال بالنیات. البته دا الفاظ چې دي په دې باندې بعضې کتابونه خبرې کوي چې دا نشته دی، اما نفس نیت چې دی نکاح د الله لپاره کول، نو دا نیت د هر مسلمان لپاره پکار دی. هر نیک عمل کې انما الاعمال بالنیات، عمل بغیر د نیت نه دی مقبوله وي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.